کې چې راوړی ده دا دوه قسمه کوي یو فقه یو اصول فقه دا علم شریعت ته شرع الله لعبادی خدای پاک دا متعین کړی د عبادو پر دې پر چې دو عمل پوکي ادو خیر به ذات ته ورسی چې رؤیت ته الله پاک ته یا دې سبحانه و تعالی رضا ده دا فقه دا اصول فقه ده ایو پکې علم توحید و صفات ته چې نام علم کلام ده دا درې وړ تعریفات ته کې تفصیل بعد الاجمال کوي ځکه مخکې علم شرع او احکام اجمالا نو اوس تفصیلا ده مخکې علم کلام ذکر و علم توحید و صفات اجمالا نو اوس تفصیلا ده اوس دا څه وایي وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلة التفصيل بالفقه دو مسمى کړه ما يفيد هغه مسائل مدلل چې سره د دلیل نه ته مطالعه کې او قاعده دا ده چې مسله ته دلیل سره مطالعه کې به بدات تصدیقات په دې نسبتونو راځي چې په دې مسلو کې پراته دي به د تصدیقات په نتیجه کې راځي په دې مسایلو باندې داسې تصدیق په دې راځي چې دا به حاصل دلیل تفصیلی نه بالفقه دا ما يفيد ته دو فقه ویل دي نو ګوره یو ما يفيد دا مسائل مدلل دي یو معرفت الاحکام دا معرفت په معنا د تصدیقات سره ده احکام نه مراد نسبتونه دي چې په دې مسلو کې پراته دي عملی احکام دا معنا ده چې دا متعلقی کیفیت العمل سره یعنی داسې قضیه کې پراتی چې موضوع پکې عملی لکه صلات زکات دا مسائل چې دلیل سره ته مطالعه کې اته ته تصدیق نصیب سي په احکام عملیو یعنی په نسبتونو باندې چې تعلق کیفیت العمل مسلې سره یعنی عمل پکې موضوعي دا مسائل مدللونه کم تصدیق چراله دا ان ادله تفصیلیه دا د مسلو دلیل تفصیلی نه حاصل سي چې دا شان د مجتهد ده شان د مقلد نه ده ځکه مقلد علم قول د مجتهد نه دلیل نه بالفقه دا ما يفيد تفقه وای ادغ سړی تفقی وای چې دا د مجتهد کار ده دا د مقلد کار نه ده ځکه استخراج دلایل مجتهد کوي نه مقلد دا ترجمه اصله اوس دلته لږ تفصیل پکار ده ادا چې دا ما يفيد څه شای ده سائل سوال کوي یو چې لکه تا ما يفيد تفقه ویله ته دا وایي چې دو مسمى کړه ما يفيد هغه مسائل چې فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره په نسبتونو باندې چې کیفیت العمل مسله کې راغلي یعنی عملی قضیه کې راغلي حالانکه ما يفيد خو نه ده فقه خو عین مفاد ده چې معرفت الاحکام ده معرفت الاحکام چې تصدیقات تی په نسبتونو دې ته فقه وایي ما يفيد ته خو فقه نه وایي نو تا چې ما يفيد ته فقه ویله چې مسائل دي نو لازم سه مخالفت ان القوم والطالبات لنجک قوم فن تصدیقات ته وایي مسلو ته نه وایي یو سوال دوم سوال دا ده چې دا ما يفيد څه شای ده دا مسائل اخلي که عین معرفت الاحکام اخلي کما يفيد مسائل اخلي لکه مخ چې مو چې ویله بیا خو د کوم نه مخالفت وکړه لکه اوس مو ویله چې تا مسائل مفیده لمعرفت الاحکام هغه مسائل چې تی مطالعه کې تا فائدہ سي معرفت الاحکام تصدیق لره په نسبتونو باندې تا مسلو ته فقه وایي اقوم خو تصدیقات ته فقه وایي چې عین معرفت الاحکام ده اگر که افاده د شیل نفسی نه دراغلی نو کما یفید مسائل وایي نو تا مسائل ته فقه ویله نو کوم نه مخالفت را لای ځکه معرفت تصدیقات ته فقه وایي اگر که افاده د شیل نفسی نه دراغلی ځکه مفید مسائل ده مفاد معرفت ته کما یفیدهم معرفتی لکه مفاد معرفت الاحکام معرفت ته دا ما یفید معرفتی چې تصدیق ته بیا کوم نه مخالفت نشته ځکه کوم تصدیقات ته فقه فن وایي تام ما یفید تصدیقات تی دغه ته فقه وایي نو کوم نه مخالفت نشته خو لازم زه افاده د شیل نفسی و طالبات لون ځکه ما یفیدهم تصدیقات تی معرفت الاحکام خو تصدیقات تی نو لازم زه افاده تو شیل نفسی دا سوال نو یو سوال دا سا ولا نه چې دا ما یفیدو معرفت الاحکام هغه مسائل چې معرفت الاحکام فائدہ کوي
داسې معرفت چې دلیل تفصیلي ناصري دې ته فقه ته وایي. هلکه ما یفید خو نه ده فقه. فقه خو عین معرفت الاحکام د تصدیقات فقه ده. ما یفید چې د مسائل دا خو نه ده فقه. ځکه کوم داسې نه دي کړي چې مسایلو ته فن فقه ویلي دي، بلکې کوم معرفت ته تصدیقاتو ته فقه ویلي دي. یو سوال. بل به داسې کې چې ما یفید به خالی نه وایي، یا به مسائل وایي یا به معرفت وایي تصدیقات. که ما یفید مسائل وایي نو ما یفید مسائل ام مفاد معرفت الاحکام. نو افاده د شیل نفسی خو نه پکې راځي، ځکه مفید مسائل دي. معرفت الاحکام مفاد ده، نو شای جان پر مفید نه ده. خو کوم نه مخالفت ته وکړه، ځکه کوم تصدیقاتو ته وایي فن او فقه، اته ما یفید مسلو ته وایي. که ما یفید تصدیقاتی خو ما یفید تصدیقات ام معرفت الاحکام هم تصدیقات، نو کوم نه خو مخالفت نه راځي. تا تصدیقاتو ته فن ویله، خو لازم ته افاده د شیل نفسی و طالباتلون. اول سوال نه جواب ده، ادا عین دوم نه جواب ده. چې لکه ما یفیدو څه دي؟ دا مسائل دي که نه؟ دا مدلل دي فایده کوي معرفت الاحکام. اول سوال دی کړی. ته وایې کوم نه دي مخالفت وکړو، ځکه کوم تصدیقاتو ته وایي تا مسلو ته فقه ویله. نو کوم تقلید خو په ما باندې څه واجب نه ده کړ، ځکه کوم تقلید به زه پسه کوم که اطلاق تی فقه په معرفت اطلاق یې واجبه وی. واجب خو نه ده. په تصدیقاتو باندې فن اطلاق جایز ده، په مسلو جایز ده. اگر که کومې ډېر اطلاق په تصدیقاتو کوي خو څه واجب نه ده، نو ما باندې تقلید القوم واجب نه ده. دا پسه واجب یا چې اطلاق ته فن په تصدیقاتو واجب یا، حالانکه دا خو جایزه مسله ده. تصدیقاتو ته فن وایي مسلو ته وایي، خو ما په جایز کار عمل کړی د مسلو ته مې ویلي دي که نه. دې نه یو جواب ده. دوم سوال نه جواب. دوم سال چې کړی چې ما یفید مسلې وایي که تصدیقات وایي. زه وایم چې ما یفید زه مسلې وایم. نو ما یفید مسلې دي، معرفت الاحکام تصدیقات دي. نو افاده د شیل نفسی خو نه ده راغلی. خو ته وایې کوم نه دي مخالفت کړی ده، لکه مخکې چې تېر سو موږ وایو کوم نه مخالفت نشته. کوم مخالفت ته حرام نه ده. اطلاق ته فن لکه په تصدیقاتو کې په مسلو باندې کېږي. نو دلته مراد ما یفید نه مسلې دي چې ته مطالعه کې بیا به تا حاصل چې معرفت الاحکام تصدیق بالاحکام. دا مسله خو حل سره. خو سوال دا ده چې مسله خو نه فایده کوي تصدیق فایده کوي. مسله علم سره معلوم حاصلېږي، نه چې معلوم سره علم حاصلېږي. معلوم په معلومیت کې مبدې ته محتاج ده چې علم ده. علم خو په خپل مبدې کې معلوم ته نه ده محتاج. معلوم په معلومیت صدق کې علم ته محتاج ده. نو معلوم علم ته محتاج ده چې مسلې دي. علم خو په خپل مبدې کې چې علم ده، مسله نه غواړي. لہذا ته چې وایې چې مسلې فایده کوي معرفت الاحکام غلط ده. معلوم نه فایده کوي علم فایده کوي معلوم. جواب: مسلو نه مراد مسائل مدلل دي، نه نفس مسئله. یعنی مسائل مدلل څه دي؟ دا فایده کوي معرفت الاحکام د تصدیق بالنسب حصول فایده کوي. ایو نفس مسله ده. تصدیقاتونه حاصلېږي، علم چې د راشي بیا مسله زده کېږي. ایو دا ده چې مسله ته دلیل سره مطالعه کوي، دې ته تصدیقات محتاج دي په حصول کې. نو مسله مدلله ده چې تا مطالعه کړه، نو حاصل سره تا ته تصدیقات دلیل له وجې نه. ښه، یا دا جواب چې مسائل تصدیق ته محتاج دي په حصول کې، اما مسئله مدلله ته تصدیق محتاج ده په حضور کې. یعنی تصدیقات ته مسئله محتاج دي په حصول کې، علم ته معلوم محتاج ده په حصول کې. چې علم دی بیا معلوم حاصلېږي. اما معلومات مدلله ته تصدیق محتاج ده په حضور کې، چې ته مسله دلیل سره مطالعه کې بیا به د زاړه تصدیقات حاضرېږي. نو تصدیقات ته مسلې محتاج دي خو په حصول کې، یعنی زده کېږي ورسره. اما مسله چې دلیل سره مطالعه کوي بیا زاړه تصدیقات ته حاضرېږي. نو مسله په حصول کې محتاج ده علم ته، علم په حضور کې محتاج ده مسلې مدلله ته. په پیار په خبره ښه جي. دو مسمه کړه د ما یفید او مسائل مدلل چې ته مطالعه کې چې دا فایده کوي.
معرفت الاحکام تصدیقات لره په نسبتونو هغه نسبتونه چې عملی وي یعنی کیفیت العمل مسلې کې راغلي داسې معرفت او تصدیق کائنا وحاصلا عن ادله تفصیلیه چې دا دلیل تفصیلی نه حاصلي بیا فقه ورته وي په پیار په خبره اوس چې معرفت الاحکام ویلا نو معرفت الذات و صفات وته ځکه معرفت الذات و صفات خو علم کلام ده چې بیا عملی ویلا نو بیا نظری وته ځکه بعضی نسبتونه نظری مسله کې راغلي نظری مسله کومه یعنی اعتقادي مسله کې بیا نه د فقه بلکې تصدیق په احکام عملیو باندې چې موضوع عملی دا فقه ده نه چې احکام نظری چې په نظری مسله کې راغلي چې مقصود ورنه نظر اعتقادي نه د فقه علم کلام ده او ان ادله تفصیلیه دلیل تفصیلی نه حاصلي نه دلیل اجمالی نه دلیل اجمالی چاته وایي چې دا مناط تی حکم خاص نه لکه قرآن دلیل اجمالی ده حدیث دلیل اجمالی دی خاص دلیل اجمالی ده عام دلیل اجمالی ده دې سره یو خاص جزئی نه ثابت دي عام جزئیات ته نسبت له سواله دلیل تفصیلی دی ته وایي چې دا مناط تی جزئی خاصي چې خاص جزئیات په ثابت دي زکات او زکات سره خاص زکات ثابت دي حکیم الصلات سره خاص صلات ثابت دي دا دلیل تفصیلی دی نو فقه دا ده چې مسائل مدلل ته متعلقه اته تصدیقات راځي او دا سي تصدیقي چې دلیل تفصیلی نه حاصلي اینه مسلو باندې تا دلیل تفصیلی ویلي بیا پس ته تصدیقات حاصل شي دا مسائل مدلل دا فقه ده یا جواب دا ده چې ما یفید څه ده دا تصدیقات زوئیں لکه معرفت الاحکام هم تصدیقات دي ما یفید تصدیقات دي نو کوم نه مخالفت نه لاله لکه کوم هم تصدیقات ته فنوایی زه تصدیقات ته وایم ما یفید نه ما مراد تصدیقات دي معرفت الاحکام تصدیقات دي نو دا معنا هغه تصدیقات څه فائدہ کوي تصدیقات ولره کوم تصدیقات چې احکام عملیو باندې د دلیل تفصیلی نه فقه دا یعنی تصدیقات خو چې جوړیا خو دلیل خو بوای کنه نو دلیل تفصیلی نه بدا تصدیقات نو نور تصدیقات حاصلې دا فقه ده نو کوم نه مخالفت نه ده لکه کوم تصدیقات ته فرمایي ما تصدیقات ته ویلا البته سوال کیا چې افاده د شیل نفسی ده ځکه ما یفید تصدیقات دي دا معرفت الاحکام تصدیقات دي نو تصدیق مفید دي تصدیق ته افاده د شیل نفسی جواب ده چې نه اول تصدیقات مدلل دي دوم تصدیقات نتایج دي اول تصدیقات دي دا خو مدلل کنه دلایل به ور سره وایي دا دوم تصدیقات دي دا مدلل نه دي بلکې دا تصدیقات نتایج دي نو قاعده دا ده چې تصدیقات مدللونه چې تصدیقات کلی وي دینه اصلي دي نتایج چې تصدیقات دي په تور د نتیجې سره یا جواب دا ده چې ما یفید تصدیقات کلی او معرفت الاحکام تصدیقات جزئی کلی نه جزئی اصلي دي کنه چې کلیات فن تا مصدقي به جزئیات خپل حاضره یا جواب دا ده چې ما یفید تصدیقات دي دا فائدہ کوي معرفت الاحکام تصدیقات لره یعنی په حضور کې اول تصدیقات حاصل دي دوم تصدیقات ور سره حاضرې یا اول تصدیقات معتد بها دي دوم کې نم تصدیقات غیر معتد بها دي دا مختلف جوابونه سره نو ما یفید تصدیقات سره معرفت الاحکام هم تصدیقات سره خو افاده د شیل نفسی نه لاله ولی اول جواب دی دا وکړه چې اول تصدیقات څه دي دا مدلل دي دا دوم تصدیقات نتایج دي یا جواب دا اول تصدیقات کلی دي دا دوم تصدیقات جزئی دي کلیات نه جزئیات حاصل دي دوا دریم اول تصدیقات معتد بها دي دا نور غیر معتد بها دي ومعرفت احوال الادله اجمالا في افاده الاحکام باصول الفقه دا معرفت عطف ته پازاړه معرفت وسموا ما يفيد معرفت الاحکام سموا ما يفيد سره بلګیا وسموا ما يفيد معرفة احوال الادله اجمالا في افاده الاحکام باصول الفقه نو دا معرفت عطف څه په زاړه معرفت ما يفيد لاندې راځي هغه ما يفيد په معطوف کې معتبر ده اوس عبارت دا ولګیده چې دوه مسما کړی دي ما يفيد هغه مسائل مدلل چې تیم دلیل سره متعلق ادا فائدہ کی معرفت احوال الادله تصدیقات لره دا تصدیقات په چا باندې لمعرفت احوال الادله په ثبوت ته وارزو ادله لره
کوم ادله حال کونه مجملتن چې دا مجمل دلایل لکه خاص عام امر نهي عبارتونه اشارتونه حال کونه کائنتن فی افاده الاحکام په دیال کې چې دا دلایل چې دي دا کائنی په افاده د ادله او کې احکام لري به اصول الفقه دې مسائل مدلله او د اصول الفقه ویل دي نو احوالنا مراد اواري ذاتي اصل ادله حال کونه مجملتن ادلهونه مراد ادله تفصیلیه نه دي بلکې ادلهونه ادله اجمالیه مراد دي چې هر مسلې سره تعلقي خاص مسلې پر مدار نه چې دا اصول فقه ده ځکه ادله تفصیلیه خو د فقه خپل حصہ ده اخو فقه کې نه پراتی خو اجمالی دلایل چې دا تفصیلی دلایل به ورته محتاجي لکه تاسو مسلم کی ویله چې جزئی دلایل د فقه کلیات ته محتاج دي چې خاص عام امر نه دغه ته جزئیات محتاج دي جزئی پسه مسله ثابتې دلیل چې کلی ورته ذکر کې نو دا معنا چې اصول فقه دا د ادله او مجمله او حالات بیانې او داسې حالات بیانې چې دا د احکام مفید دي اسې حالات نه بیانې چې معرب مبني ده یا قدیم حدیث ده داسې حالات بیانې چې احکام نه روزي چې مثلا دا خاص ته حکم پیدا کوي عام د حکم پیدا کوي یا عام مخصوص البعض د ځوان پیدا کوي دا مراد نو دا څه ترجمه اسره و معرفت احوال الادله دو مسمى قاعده ما يفيد هغه مسائل مدلل چې فائدہ کوي معرفت احوال الادله تصدیق لرا په ثبوت اواري ذاتي او ادله ولرا حال كون الادله مجمله چې دا وارث دلایل اجمالیه وي چې مجمله حدیثي کلیات لکه خاص عام مشترک فی افاده الاحکام دا وارث دی ادله حال کونها کائنتن فی افاده الاحکام په دې حال کې چې دا ادله چی دا کائنی په افاده دي ادله او کې احکام لرا دا سه ادله مراد یا دا احوالنا حال احوال دي ادله او حال کون الاحوال کائنتن للدلائل فی افاده الاحکام چې دا ثابت دلایل ته په افاده دي ادله او کې احکام لرا مطلق احوال نه دي هغه احوال دي چې دا کائنی په افاده دي ادله او کې احکام لرا لکه خاص عام نه معرب مبني به اصول الفقه دې مسائل ته موږ اصول الفقه وایو اوس دې باندې هم هغه زاړه اعتراضات زوړ اعتراضات ده لکه دا معرفت خو ظاهر ده چې په مخ کې معرفت تفتا نو عبارت داسې چې سمو ما يفيد معرفت احوال الادله دو مسمى قاعده هغه مسائل چې فائدہ کوي معرفت لره اوس ته نه سوال کوم چې ظاهر ده چې ما يفيد خو مسائل دي چې دا مفید دي کنه معرفت احوال الادله دا مفاد ده چې مسائل دي ما يفيدو نو لازم سم مخالفتن القوم ځکه کوم خو تصدیقات ته فنوي اته مسلو ته ویل یو سوال دوم سوال دا چې ما يفيدو به خالی نه یا به مسائل وای یا به تصدیقات وای کما يفيدو مسائل وای بیا ټیک ته افاده د شیل نفسي نه درغله حکم نه مخالفت ته ځکه کوم مسائل ته نه وای فن بلکې تصدیقات ته وای کما يفيدنا هم تصدیقات اخلي نو معرفت الاحکام هم تصدیقات ته معرفت احوال الادله يفيد تصدیقات ته نو کوم نه مخالفت نه لاله ځکه کوم تصدیقات ته فنوي تا ورته ویله په افاده د شیل نفسي لاله جواب دا چې دا معرفت په دغه معرفت ته ما يفيد لاندې ده ما يفيد د مسلو ته وای اوس ته وای چې کوم نه مخالفت رااله نو کوم تقلید څه واجب نه ده په ما یو دوم سوال نه جواب وسه چې لکه ته مسائل وای نو افاده د شیل نفسي خو نه رااله کوم نه مخالفت رااله نو جواب ده چې کوم نه مخالفت واجب نه ده په ما حرام نه ده او دارنګه ما يفيد ما تصدیقات تک خطا چې افاده د شیل نفسي راځي یا جواب ده چې ما يفيد تصدیقات یا معرفت الاحکام تصدیقات دي اګه ته وایي چې کوم نه مخالفت نه رااله خو افاده د شیل نفسي ده نو جواب یې غزور ده چې لکه ما يفيد چې دي دا تصدیقات مدلل دي ا دا ورسته تصدیقات نتایج دي یا اول تصدیقات کلی دي دوم تصدیقات جزئی دي یا اول تصدیقات متتبعه دي دوم غیر متتبعه یا جواب دادا چې دا معرفت څه ده دا په ما يفيد نه دا په معرفت نه ده په ما قبل کې بلکې معرفت عطف ته ما يفيد باندې دا څه ده سمو معرفت احوال الادله ما يفيد لسرستان دلته په ما يفيد باندې عطف ده دو مسمى کړه ده معرفت احوال الادله تصدیقات لرا په ثبوت احوال او وارث ادله لرا
حال کون الادله مجمله په دا وارث چې دلیل ته ثابتې په دغه صفت سره ورته ثابتې چې دلیل مجمل واغلی نه مفصل خو فقه ده دا مجمل ادله چې دا موضوع د اصول فقه ده حال کون الاحوال کائنه فی افاده الاحوال احکام حال کون د احوالو کې چې دا کائنی ادله او ثابتې او په افاده د ادله کې احکام لره چې خاص عام مباحثي تاسو وارث نه چې د معرب مبني وارثي چې دلیل او نتیجه نه پیدا کوي به اصول الفقه تصدیقات ته د اصول فقه وای اوس خو نه سوالستانه جواب شته ځکه معرفت خو په ما یفید باندې اته ما یفید لاندې خو نه دراغله متعلق تی تسمیه معرفت سے بس کوم نه مخالفت نسته نه مفید ته نه مفاد ته او تس دا چې دو مسمى قاعده معرفت ته احوال د ادله چې تصدیق ته په ثبوت ته وارد ادله ولره د تصدیقات ته اصول فقه ویلي نه کوم نه مخالفت ته نه افاده د فعل نفسي ته نه مفید ته نه مفاد ته دا جواب څه